خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه هر وخت ملګرو ته دا وایم چې یو سړی له فتنو له غمه له مصیبته ځان خلاصېده غواړي د قرآن تلاوت په هیڅ صورت مه پرېږدئ په خدای قسم په ذوالجلال د قرآن تلاوت به نه پرېږدئ او دویمه خبره بغیر د اوداسه ګرځېدل نه دا اودس څومره لوی مهم شی دی زه الحمدلله زه دا یم ډېر سفرونه کوم یوازې روان یم یعنی والله الله په ما خبر ده نه خونکټ هم نه لرم بیا هغه څه مصنوعي دعاګانې دي او اوداس دی په دا چې وایي الله پاک په هسې لارې درته خلاصوي صحیح موږ په کوډو په جادو په سیر اوس نن یو سړی راغلی و غریب ډېر سخت سیر و جادو ورباندې سوی و که څوم مطلب مفتي منیر شاکر دا خبرې نه مني خیر هغه د خپل ځان ته خبره ده نو داسې تباه کړی و داسې ستړی کړی و چې لارې ځینې ورکه کړې وله بس نو خبرې د هغه دي چې ما او تا د قرآن تلاوت کو په اوداسه سره ګرځو الله پاک ما او تا د خبرو څه وساتي نو په بل شي کې والله العظیم دومره بقا او نجات نشته لکه د الله په کلام کې د محمد رسول الله په اقوالو کې چې موږ ته څه ویلي دي او موږ عمل ورباندې بالکل یعنی هغه څومره قیمتي خبره وکړه یو خبره خدا د زموږ د زندګۍ هغه سبب زموږ د زندګۍ ماپښین دی مازدیګر دی یعنی ماښام دی موږ ژوند ډېر مختصر دی روان یو صرف که ژوند کې کامیابي غواړې نو د قرآن تلاوت چې دی هغه مه هېروه